پارٹی صوبائی صدر قدرمن اصغر خان اسکزئی صاحب، عوامی نیشنل پارٹی صوبائی جنرل سیکریٹری محبت کاکا او د پښتنو نوموړی او پیاوړی دانشور خان زمان کاکړ صاحب او زموږ د بوري د پارټیانو مشرانو او اجازه عزیزانو، د بټو د غیر اعلانیه مارشالله او د امرانه رویې باغي د پښتونستان د تحریک پیاوړی ملګری د سولیزې او وسلیزې مبارزې استاد قدرمن ارباب غلام قاصي صاحب ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او د پارټۍ له طرفه څخه دا پیغام سلاحولې ورځې د دا سپېڅلي مبارز په غم شریک یو او ملګري یو او که عوامي نیشنل پارټۍ هر څومره اوږد تحریک اعلانوي پر دا رنګه مبارزه له دې پارټۍ سره به نیشنل ډیموکریټک مومنټ هر وخت ملګري. عزیزانو، خپله خبره مختصره ږدم ولې مشران او پوهان خلک راغلي دي. یوه خبره دا ده چې پر پښتانه وطن دغه ناورین دغه جبر هم په تاریخ کې هم زموږ د تجرباتو له مخه دا هر څه تېر سوي دي، دا هر څه مو لیدلي دي او په دا هر څه خبر یو. عزیزانو، دغه سوال و دې اوسني او له موږ سره په دې مظاهره کې شریک خان زمان کاکړ ته او اصغر خان اسکزي ته دغه سوال ږدو چې دا د دوا له لاسلیک بعد بیا د پښتانه پر دې پټۍ باندې کم ډالري جنګ تپل کېږي. د دې دپاره به د ملتپالو پارټیانو د دفاع طریقه کار سوي او د دوی خلاف د مبارزې به کم لایعمل وي. او عزیزانو، چې کوم اتحاد په بوري کې جوړ سوی دی، آیا دا پر صوبایي او مرکزي لیول جوړېدای سي یا امکان لري په دې اوسني معروض کې او که نه؟ او بل سوال دا دی چې آیا په ټول پاکستان کې د پښتانه په دا اوسني معروضي حالاتو کې حیثیت څه شته؟ او د دغه علاوه دغه ملتپاله پارټیانې له دې نورو ملتو له دې نورو محکومو قومو سره یو اتحاد ته ضرورت لري او که یا؟ دا هغه بنیادي سوالونه دي چې زه یې و دغو مشرانو ته ږدم. دوی به خپل د خیالاتو اظهار وکړي. نور وخت د دوی کور ودان. ډېره مهرباني.